अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन। मुअज़्ज़ज़ जलीलुल क़द्र उलमाए किराम, बिलखुसूस ज़मा अज़ीज़ और मातडीर नज़दी हज़रत अल्लामा मोहम्मद शफ़ीक़ साहब दामद बरकातुहुल आलिया और तमाम ख़िता स्पिनरोबो मशरानो कशरानो तलबाओ उलमाओ हाज़िरीनो तोलो तप जमा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ज़ो बेगामा बांधे ढेर सख्त शपा तेरा शवी दा और बिल्कुल में द तकरीर मजाल निश्ता। बीमारी माँ डेरी बीमारी में दी खुदा हज़रत अल्लामा शरीफ गुल साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ज़मा पशागर्दानों की यो ढेर अजीज़ और मात क़ल्बी तौर बांधे ढेर नज़दे और दागी बुनियादी वजह दावा कि पर इल्मी मैदान की ज़मा का तरीक़वा द तदरीस द इल्मी दीन नवी नस्ल त मुंतकिल कवल द इल्मी दीन पर रणा बांधे नवे नस्ल मुज़य्यन कवल और खैस्ता कवल ज़मा द क़िबलगा साहब वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह और ज़मूंग द नीक बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह और ज़मूंग द टूल रुणो अल्हम्दुलिल्लाह उन पर दे शुगल के खपली ज़िंदगी तेरी शवी द दुनिया हवस द दुनिया लालच अल्हम्दुलिल्लाह दिन रब करीम मूंग ढेर लरी सातली और द दीन बरकत दे द माल दौलत द जाहु जलाल द शोहरत द इज़्ज़त द इज़्मत द इस शेर दे दागे बरकत न दे द इल्मी दीन बरकत दे और द दीन द खिदमत बरकत दे चे अल्लाह मूंग टूल ढेर खसाती और दा जनवाय मा द तजरिबे खबर तकुमत यो ढेर लुए आलिम उलमाए पीजनी साहिब द निबरास अल्लामा पिरहारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आगा फरमाई कि द रब करीम यो आदत मुस्तमिर जारी दे
دا الله جل مجده عادت کریمه داسې جاری دی. ګورئ د خدای عادات نه بدلیږي. دا یوه خبره ځان سره وساتئ. دا الله جل مجده چې کوم عادتي لا تبدیل لکلمات الله، قرآن وایي دا الله کلمات، دا الله جل مجده عادات اطوار هغه نه بدلیږي. هغه چاته محتاج نه دی سلی بدل کی. ما او تا خو که خپل عادتونه بدلو، خپل طریقې طور بدلو، څه د احتیاج د وجې نه وي یا به مو ځان د پکې څه د دنیا غرض ساتلی. رب کریم د دې ټولو نه منزه دی، ځکه د هغه چې کوم عادت یې هغه بدلیږي نه. فرمایي چې دا الله کریم دا عادت جاری دی چې الله جل مجده د دین د محافظینو چې کوم خلق خپل جون د دین په حفاظت کې تیری، کوم خلق د دین په خدمت کې جون تیری، د دین خادمانی. فرمایي چې دا الله عادت جاری دی چې په دنیا کې الله جل مجده غي ډیر په عزت ساتي او قبر کې مولا ول ډیر عزت ورکي او حشر کې خو عزت داغي چې کوم دی بخکاره شي ان شاء الله. ذکرونو زمونږ الحمدلله هم دغه پیشه ده، هم دغه مو په دغه کې مو جون تیر شو، په دغه کې زمونږ مشرانو هم جون تیر کړی دی او په دغه باندې خوشاله یو، مطمئن یو الحمدلله. خبره مې دا کوله چې دا مولانا شریف ګل صاحب رحمت الله تعالی علیه د بالکل د دې تدریس په طریقه باندې زمونږ د فیملی او د خاندان او زما په خپل طریقه باندې صحیح روانو بالکل، او دا دین د نوی نسل ته منتقل کو. نوی نسل د دین پر رڼا باندې مزین کول، ښایسته کولې. د بلډینګ ته یوازې وګورئ د مدرسې جوړولو څونه موده شوې ده. تاسو کې یو ډیر د لوی پیسې خاوندم شاید چې په دومره لږ غوندې وخت کې دومره لوی بلډینګ جوړ نه کړی شي، لیکن دا ګورئ برکت د دین دی. د به پکې خپلې پیسې خو لګولي، خو څه به یې لګولي پکې خپلې. دا خو مسلې د کروڑونو دي، دا خو د لکونو خبرې نه دي، لیکن دین زورور دی. په دین کې طاقت شته. د دین خدمت چې چا واغس او چا خپل کو چا مشن د زندګۍ وګرځاو، الله جل مجده دا ټول مخلوق داغه تابعدار کی. د یو ځای خلک راځي وي استاد جي د مدرسه کې ستاسو کوم شي ضرورت دی چې هغه درله برابر کړم. چا را لېږلی؟ مولانا شریف ګل صاحب خو به چا پسې تللی نه و، خو هغه چې څوک یې په عزت ساتي هغه را لېږي. او د هغه په لاس کې خو حضور فرمایي چې د دې بني آدم دا زړه چې دی دا د الله جل مجده د دې دو ګوتو په دې منځ کې دی. یصرفه کیف یشاء او کما قال صلی الله علیه وسلم. الله جل مجده د دې بني آدم دا زړه اړی کم طرف ته چې وغواړي. د مولانا شریف ګل مدرسې ته د الله جل مجده په قدرت کامله باندې ډېرو خلکو زړونه راوړېدلي او راوړي به، او دا مدرسه به انشاءالله د دې نه هم ډېره ترقي کوي. او دا د هغه یو صدقه جاریه ده او د هغه د پلار او د رونو د ټول ټبرو چې چا ورسره پکې امداد کړی د یوې روپۍ هم د هغې ټولو صدقه جاریه ده. دا خلک به مړه شي خو کتابونه د عمل به کولاوي. چې دلته کې څو پورې درس کیږي، قال الله قال الرسول بیانیږي، هغه کسان به وفات شوي چې چا پکې لګولې تعریف ده. هغه کسان به د دنیا نه تلي چې چا ورله چټایي اغستې. هغه کسان به د دنیا نه تلي چې چا ورله کتاب اغستې. هغه کسان به د دنیا نه تلي چا چې پکې یو خښته ولګولې ده. هغه کسان به د دنیا نه تلي چا چې ورله څه جامع اغستی طالب لا په لنګر کې ورله خدمت کړي. دا تمام خدمات چې دي دا ورک نه دي، دا باقی دي. تاسو حضراتو چې بل ځای کې مې پیسې لګولي، هغه پیسې خو شاید چې
تاسو ولګولې او بس هغه لاړې. لیکن دا پیسې چې کوم ولګولې دا باقي دي ورونو، دا به تاسو مړم شئ او ثواب به ستاسو په عمل نامه کې لیکلی شي. د دنیا نه به تاسو لاړم شئ او تر قیامته تر څو پورې چې دا مدرسه چلیږي او قال الله او قال رسول پکې بیانېږي، دغه شاګردان وایي، د ده شاګردان وایي، د هغې د شاګردانو شاګردان وایي، د هغې د شاګردانو شاګردان وایي، روانه معامله وایي. خو ستاسو د عملنامې کتاب به نه بندي، په هغې کې به اندراج کېږي. ځکه هغه یو سړي وي یره وي دا ځمکه سړی ځان سره وړی شي قبر ته، اول ورته وایي څنګه به ځمکه به څنګه را په شا کوې؟ وایي چې صاحب دا مطلب نه دی که نه، څه طریقه شته چې را په شا کوې خو یې نه شمه. مولانا صاحب ورته وایي صاحبه ولې نه شي وړی؟ ځمکه م وړی شي، جایداد م وړی شي، کوټه م وړی شي، کور م وړی شي، دولت م وړی شي، مال م وړی شي، د هر شي د وړو لار شته. څنګه؟ وی دا ځمکه ته د الله جل مجده د یو جومات دپاره وقف کا، بس تا قبر ته یوړه ځان سره. د یو دینی مدرسې دپاره وقف کا، بس تا یوړه ځان سره. حاجي صاحب د دې والد صاحب دا ځمکه د مدرسې له ورکړې ده. ګورئ دا تاسو دلته کې ناستئ، ثواب ګورئ ستاسو ناستې ځان له دی، خو هغه ته هم پکې ثواب میلاویږي. زمونږ دلته کې د وینا ثواب ځان له دی، لیکن هغه ته هم پکې ثواب کاغه د ځمکه نه وي ورکړی، دا مدرسه به کوم ځای وه او دا مدرسه به نه وه. زما استاد دلته کې راتګ به څنګه و، مونږ به دلته کې ناست څنګه و، دا مسلې د دین به مو د علماو نه څنګه اورېدلې وي؟ دا ټول صدقات دي. هغه دا یو ځای ورکړی، دا به ځان سره قبر ته وړي. ورونو خبرې ډېرې نه کوم، تاسو هم ستړي یې، سار راسې علماو ډېر بیانونه وکړو، مسایلو بیانولو ته حاجت نشته. دا ټولو خبرو باندې تاسو ښه الحمدلله پوهېږئ، عقلمند خلک یې، او بار بار د یو خبرې وینا چې ده نو هغه خوند هم نه کوي، مزه هم نه کوي. ځکه زه مختصره غوندې خبر درته یو کومه. زمونږ په دې وطن کې مونږ اول خو درته یو خبر وکړم، یو د عبرت واقعه ده. وی بغداد ته چې بغداد باندې د هلاکو حمله وکړه، نور تاریخ تاسو پوهه خلک یې، هلاکو چې حمله وکړه د بغداد مدرسې تار تار کړې، لوټه لوټه یې کړې، جوماتونه یې لوټه لوټه کړه، لوی عظیم کتبخانې وي، دینی کتابونو پکې هغه ټول وسېځلو، دریابرد یې کړلو، تباه و برباد یې کړو. بغداد د مسلمانانو یو مرکز و، تاراج یې کړ، چې څه یې پکې کول غوښتل هغه یې وکړو، بدکارۍ او هر څه. بیا د بغداد خلکو ته یو اپیل وکړو چې که تاسو کې مشران داسې وي چې ما سره خبرې وکړي. په بغداد کې یو قسم په مشرانو کې، په علماو کې د هلاکو سره خبرې چا نه کولې. وی د دې پلیت سره به څه خبرې وکړو، دي خو زمونږ د اسلام او د دین او زمونږ د تاریخ تباهي وکړه، د سره نه کوو خبرې. یو نوجوان غوندې عالم پکې هغه راپاسېد او هغه نوجوان وی زه ورسره خبرې کوم، زه ورسره خبرې کوم. هغه نوجوان ورغی، هلاکو ته وایي، هلاکو ورته وایي چې دا راته ووایه، ما ته تاسو د بغداد والو ته اپیل دې دپاره کو چې دا راته ووایه چې زه دلته کې ناست یمه د بغداد نه بهر، زما فوج بغداد تباه کړ، خو دا راته ووایه چې دا دلته کې زه چا کېنولی یم، دلته ناست یم، د دغه فوج نگرانی کوم، بغداد یې تباه کړ، خو دلته راوستی چا یم، کېنولی چا یم. هغه نوجوان عالم دین ورته وایي صاحبه ته دلته کې راوستی زمونږ بدکردارو، زمونږ د خدای نه بغاوت، د رسول الله نه بغاوت، د دین اسلام نه بغاوت
او زمونږ څومره بد کرداره او بد عملی چې دي هغې تر اوس ته دلته کېنولی په مونږ یې مسلط کړی په دې خبره پوهېږئ تاسو بیا ورته هلاکو وایي چې دا راته ووایه چې ما به د دې نه پاسۍ سو ورته وایي دا به هم درته ووایم وی تا به د دې نه پاسۍ که زمونږ دا قوم الله جل مجده ته سر به سجود شو د خدای بغاوت پرېښو د رسول الله بغاوت پرېښو د دین اسلام نه عداوت پرېښو او دین اسلام صحیح فالو کو ور باندې عمل وکړو نو زمونږ هغه نیک اعمال او تقوا او پرهیزګاري به تا د دې نه پاسئ بیا ته به بیا ځې وی ښه خیر هغه خبره خو نور هم ډېره اوږده ده خو نه کوم درته خو دا خبره مې لنډه غوندې دې لپاره وکړو نو چې په مونږ باندې اوس هم د انګریزانو حکومت دی تاسو مو وایئ چې مونږ آزاد یو د انګریزانو شکل و صورت هغه سپینه چمړه هغه خو د دې وطن نه لاړه لیکن خپل نمایندگان او خپل خلیفګان یې پرېښي دي که نه داسې نه دي تلي انګریزانو چې 100 کاله څه د پاسه حکومت دلته کړی هغې داسې حکومت نه دی کړی هغې داسې حکومت کړی چې خپل خلیفګان یې دلته په مونږ کې پیدا کړي او هغې ته اقتدار والا کړی التلی اوس ناس هغه خو مونږ غلامانو که نه د انګریزانو غلامانو اوس د انګریزانو د غلامانو غلامان یو اوس حال بدتر د هغې نه ځکه دی ګورئ چې کوم مشران سپین روبي ناست هغې ته به یادي د انګریزانو په زمانه کې به چا قتل کوی شو امن و که نو دا اوس چې کومه بدامني دا د انګریزانو په زمانه کې وه د انګریزانو په زمانه کې چا د چا پوله وانه شوه د انګریزانو په زمانه کې چا څوک معشومه جنۍ قتلوی شوه د انګریزانو په زمانه کې د یو بل سره دا اوس چې کوم زمونږه توندوالی او د یو بل سره مو کوم حال دی د انګریزانو په زمانه کې داسې کار د یو بل سره چا کوی شو ګورئ کافرو او کافرانه قانون یو لیکن په هغه کافرانه قانون باندې خو د هغې عمل وکړه زمونږ اوس وی اسلامي قانون دی خو اسلامی قانون په کاغذ کې په اسلام آباد کې په تاخ کې پروت دی په اسلامی قانون باندې عمل شته وی زمونږ دستور اسلامی دی چرته اسلامی دی او که کوم اسلامی دفعات تی پکې په هغې باندې عمل شته رونو دا اوس حالت د انګریزانو د حکومت کې چې چا وخت تیر کړی هغه که اوس دې حالت ته وګوري په خدای باور وکړه چې په وینو به وجاړي چې د دې تورو انګریزانو نه خو هغه سپین انګریزان ښه وکنه امن خو وکنه په دې وطن کې اسلام خو اوس هم نشته او بیا هم نشته او بیا هم نه و د اسلام سره خو چې اوس کومې ټټوبې کېږي دا ټټوبې خو د انګریزانو په زمانه کې نه کېدې که نه ګورئ اوس وی ریاست مدینه دی خدای دې په دغه خولې کې دا جبه وچکا ریاست مدینه شرمای په دې باندې تا په دې ملک کې سود بند کړی چې دا ریاست مدینه شي تا په دې ملک کې رنډه بازي بند کړې ده تا په دې ملک کې په دې ټي وي ګانو باندې دا فاحشه او ښځې چې بربنډې راستې دي دا مدني ریاست دی چې دا کوم انکران دي په دې ټي وي ګانو باندې مونږ تاسو ورته ګورو او هغه سر بربنډې او سړی بربنډې ښځې ناستې دي او هر اندام د بدکارۍ دعوت ورکوي
دا د انګریزانو په زمانه کې ودا شي رونو دا د انګریزانو غلامان دي ځکه د هغې نه حال بدتر دی د انګریزانو د زمانې نه حال بدتر دی او چې چا په هغه زمانه کې د امن وخت تیر کړی هغه به اوس په سرو سترګو ژاړي چې دا پاکستان خو مونږ د اسلام او د دین دپاره جوړو که نه نو هغه دین خو مونږ ته اوس هم دا ظالمان نه راپرېږدي اوس هم را باندې داسې خلک ناست دی چې څوک وایي چې دین کو تخت پر لانا ہے وایي دا دهشتګرد دی د انګریزانو په زمانه کې علما دهشتګردو مشایخ دهشتګردو د انګریزانو په زمانه کې خو د علماو یو قدر وی که د امن خلق دی خو همدا دی که قوم ته دین ورکوونکي او قوم ته خیرخواهي ورکوونکي خلق دی خو همدا علما دي که نه ورونو د الوي داستان دی په دغه کې نظم ترکمې به مونږ جاړو خو بس یو جړه د جاړو به او دا دین مونږ ته په تخت باندې دا ظالمان چې څو پورې ناست دي سوال نه پیدا کېږي چې اسلام په دې وطن کې راشي خو تر هم مونږ او تاسو باندې خو کوشش لازم دی که مونږ خو په دې نه خلاصېږو رب کریم برانه په قبر کې سوال کوي ګورئ تاسو علماو نه اورېدلي چې اولنی سوال من ربک خپل خدای پیژنې شپېته اتیا کاله ژوند چې یې تېر کړ خدای دې پیژندلی دا به درته نه وایي چې تا جرنیل پیژندلی من جرنیل وکړه دا درنه نه وایي چې تا عمران پیژندلی دا درته نه وایي چې تا پیسه پیژندلی دا درته نه وایي چې تا بنګله پیژندلی دا درته نه وایي چې تا ځمکه جایدادونه پیژندلی مونږ خو غم داله مونږ خو په دې اخته یو که نه قبر کې به د هغه شي سوال کېږي چې دلته اډو مونږ د هغې تصور نه کوو من ربک د رب د معرفت خبرې کوه خدای دې پیژندلی دویم سوال وما دینک ستا دین سو په کوم دین باندې تا په دنیا کې ژوند تیر کړی هغه دین وښیه د هغې دین دپاره تا کړي څه دي په دنیا کې دې شپېته اتیا کاله ژوند چې تیر کړی د هغه دین دپاره چې ستا دین او ستا ضابطه حیات او ستا قانون و د هغه قانون دپاره تا په دنیا کې څه کړي را میدان ته کړو مونږ څه کوو د دین دپاره هغه اوټ راشي هغه هم په نالی او په کوڅه ورکو چې هغه څوک د دین نوم اخلي چې هم نے دین کو تخت پر لانا ہے مونږ وایو دا هسې لیونی دی بړه نو هغه ته لیونی ووایو هغه یو اوټي زمونږ په اختیار کې هغه هم چې څوک راته وایي چې نالی به دله جوړه کړم ټرانسفارمر به دله ولګو کوڅه به دله جوړه کړم هغه زمونږ په کوڅه او په کلي کلویغۍ او په تعلقاتو کې لاړ شي هغه یو شرابي کبابي مونږ ولېږو هلته هغه چې څومره شراب څکي د هغې کې ستاسو د ووټرانو برخه ده ښه تاسو لېږلی دی هغه چې څومره بدکاری بره کوي هلته په هغې کې د تمامو ووټرانو د هغې حصه ده دې ته تیار شئ بیا ورونو هسې یو جھلک غوندې مې راته وښو چې مونږ د غلامان یو ښه خدای پاک جل مجدور دی انګریزانو د غلامانو نه مونږ خلاص کړي او دا خبره یاد لرئ وه زه خو داسې خدای خبر دی چې نن مې مرګ دی که سبا مې مرګ دی پته مې نه لګي هغه خلک وایي مشران وایي چې وړوکی نو لوی به شي دا یو تمه به او چې زلمی شي نو یو بوډا به شي دا یو تمه به نو چې بوډا شي نو څه به شي خو مړ به شي که د بوډاوالي نه پس خو مرګ دی هغه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې حضرت عمر صاحب په دې ګیره مبارکه کې یو سپین ویښته ولګېد سپین ویښته پکې را پیدا شو د به په دروازه کې یو دربان ساتلی و امیر المؤمنینو چې فیصلې به د خلکو کولې نو چې آخري ډیګري به یې ورکوله نو د هغه دربان ډیوټي دا وه چې هغه به ورته وي چې یا امیر المؤمنین اتق الله
د دربان ډیوټي دا و چې هغه به ول آواز ورکو چې اے امیر المؤمنین د خدای ویریږه چې آخري ډګري به ورکوړو د فیصلې دی به داسې چې دا آواز به ول هغه دربان ورکړه دی به داسې ورپېد او هغه کیس به یې واپس کړ دوباره کړ نظرثاني به یې بیا وکړو د حضرت عمر صاحب په ګیره کې چې سپین ویښته ولګېدو هغه دربان ته وی بچې ستا چوټي شو ها ستا چوټي شو ستا له به بل کار درکړم بله ډیوټي به درکړم هغه ورته وي صاحب ولې نو وی اوس مرګ را یادونکې ما زما په بدن کې پیدا شو دا دی اوس ما ته د خدای یره دا سپین ویښته راته د خدای یره ښایي لہذا اوس ما ته آواز ته حاجت د بار نه آواز ته ما ته حاجت پاتې نه شو ځکه عرض مې خدمت کې دا کوو چې زمونږ ګیرې سپینې شوي دي روان یو نن یو که سبا یو خو الله جل مجدود زمونږ خاتمه بالایمان او د دین په خدمت کې نصیب کړي لکه مولانا صاحب لا د دین په خدمت کې الحمدلله لا او د دین خادمانو ته الله جل مجدود په قبر کې لوی عزت ورکوي ځکه ګورئ په دې کفن کې مسله دا ده چې علماء عالم وفات شي نو د تبا په کفن کې پټکې هم وهي علماء لیکلي د بل چا عام سړي دپاره پټکې په کفن کې داخل نه دی د علماو دپاره پټکې په کفن کې هم داخل دی چې ګوره دی چې قبر ته دی چې په یو علمي شان کې لاړ شي که نه چې فرشتې راځي چې د په بدن باندې یو علامت خوې که نه چې دا خو آخر څوک دی د خو د رسول الله د دین خدمت کړی د دین په خدمت کې راغلی دلته کې چې فرشتې هم بیا قدر کې ډېر په ادب ورسره خبرې کوي ورونو عرض مې دا کو چې د دین خدمت خپل میشن وګرځوئ زمونږ حکومتونو تمه مه کوئ چې حکومت به په مونږ باندې اسلام نافذ کوي نو بیا به مونږ په اسلام عمل کوو ښه دا شی والله عالم خدای دې کړي چې په مونږ باندې داسې یو حاکم راشي چې هغه اسلام نافذ کړي په دې ملک باندې زمونږ دعاګانې دي کوشش دی او زما والد صاحب رحمت الله علیه ما ته یاد دی زما مشرور مولانا عبدالحنان صاحب رحمت الله تعالی علیه دا برخورداران ناست دي زمونږ نورونه او زما خپل د زندګۍ درته ووایم چې مونږ چې ووټینګ راشي په پاکستان کې نو ووټ چاله نه ورکوو الا دا پیره ماور دا تیر روټ دی که نه خدای شته دا مې لبیک ته تاریخ لبیک ته ورچولی خپلو تکبیر نعره رسالت لبیک 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 یا رسول الله 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 لبیک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد او دا هغې یو مقصد کنه ګوري د ووټ خو یو مقصد دی کنه ته خپله رای چا سره شامله چا سره دی که خپله رای شامله کا هماغه ستا ملګری دی هماغه ستا ملګری دی دنیا کې دی هم ملګری دی او په قبر کې به دی هم بیا ملګری او حضور فرمایي چې من کثر سواد قوم فهو منهم چا چې د یو قوم چا چې د یو سړي د یو قوم تکثیر کو ځان ورسره شامل کو او هغه قوم د خپل ځان په شمولیت باندې زیات کو د قیامت پر ورځ حضور فرمایي دی به هم په دقه قوم کې پاسي چاله چې ووټ ورکوئ نو په دې سوچ ورکوئ چې د قیامت پر ورځ د ده ملګرتیا زما خوښه ده که د ده سره زما حشر وشي قیامت پر ورځ د قبر نه د ده په ملګرتیا کې راپاسم نو دا سړی دې قابل دی د مستقبل سوچ کوئ مستقبل هغه دی ګورئ دا نه دی مستقبل په دنیا کې خو به دا تیر شي دا هیڅ مستقبل نه دی رونو عرض مې ستاسو خدمت کې دا کو چې د دین د خدمت سوچ کوئ دقیق کې فلاح ده دقیق کې کامیابی ده او ما خپله ګورئ زما د بعضې خلکو سره د سونو خلکو د
سونو کالو تعلقات وو، لیکن په خدای باور وکړه چې د حق په مقابله کې راله هغه ټول تعلقات مې پرېښودل او یو حق د دې اتباع دا د استقلال په دین باندې د حق په مقابله کې که ستا پلار هم راغی هغه لاو دی، پلار ته ترجیح نه ده، الله ته ترجیح ده، پلار ته ترجیح نه ده، رسول الله ته ترجیح ده، پلار ته ترجیح نه ده، دین اسلام ته ترجیح ده. ورونو دا یو معیار وساتئ د زندګۍ معیار چې اتباع د حق ده په دنیا کې، بس د حق په مقابله کې که څوک راغی لاو دی هغه نم دی پکار، هیڅ تعلق مو ورسره نشته. که د 500 کالو تعلقي د حق په مقابله کې که هغه باطل باندې ودرېد زه ملګری نه یم. ځکه ورونو زه خپلم د دې تحریک لبیک چې څه سرپرستی کوم د هغې وجه دا ده چې زه خپل علم مطابق په دې خبره پوهېږم چې دا یو تحریک دی په دې پاکستان کې. مولانا خادم حسین صاحب رضوي الله جل مجدود هغه د خاورو سره وبخي، دې قوم ته یو هوښیارتوب ورکو، یو بیداري ورکړه دې قوم ته، د اسلام او د دین یو تصور یې ورکو او لبیک یا رسول الله داسې مشهور کو چې د هر ګلی په د ماشوم په خولې کې ورکو. رو دغه زمونږ عقیده د اهل سنت والجماعت هم دغه خلک یو، ښکارا خلک یو، نه را پکې څه پټ شته نه را پکې څه پناه شته، د الله جل مجدود د دین خادمان یو او دغه یو کار باندې پوهیږو، نه راله ټګي راځي او نه ټوغري راځي او نه په بل کار پوهیږو. او الله جل مجدود زمونږ او ستاسو د ټولو خاتمه د الله جل مجدود دی دین حق په خدمت کې الله زمونږ نصیب کړي. مولانا شریف ګل صاحب هم په دې خدمت کې تللی ټول ژوند دی. دا دوه کار و دغه ګورئ، یو تدریس په دې لږه غوندې عرصه کې تاسو ډېرې غټې غټې مدرسې وګورئ، په دې لږه زمانه کې د هغه سره به 150 او 160 د درس نظامی طالبان، د حفظ او د ناظرې خو ارده ډیری که نه او واړه ماشومان خو هره محله کې، خو د درس نظامی مسافر طالبان په غټو غټو مدرسو کې سل نه برابرېږي چا سره. او دا هم ګورئ د انګریزانو برکت دی ښه چې انګریزانو زمونږ په دماغو کې دا شی کېنو چې ګوره ډوډۍ د ABC سره متعلقه ده، د ډوډۍ تعلق د ABC سره دی. که چا ABC زده کړی هغه به ډوډۍ ګټلی شي، ځکه چې هغه سره به ډیګري هغه ته به نوکري میلاویږي. او که چا ABC نه ویلی هغه سره به ډیګري نه وي، که مدرسې والا لوی سرټیفیکیټ هم ونه ورکړی خو هغه سرټیفیکیټ او هغه ډیګري خو د هغې په نسبت باندې نه ده که نه، هېڅ هم نه ده، ځکه په د مدرسې په سرټیفیکیټ باندې خو نوکري نه میلاویږي. نو انګریزانو را سره دا لبه وکړه ښه چې هغې ډوډۍ وتړله، تنخواه یې وتړله او نوکري یې وتړله، عهده او پوسټونه یې وتړل د چا سره؟ د ABC سره. هغه خادم حسین صاحب ډېر قیمتي سړی و، خدای پاک دې وبخي. یو د هغه کې خبره کوي، هغه خپل زوی سعد ورسره ناست دی، وایي ما دا خپل زوی سکول ته نه دی پرېښی او ورته مې وویل چې بچو که تا له ABC ډوډۍ درکوی شي نو زما دا ضربه یضربو درله هم درکوی شي ښه ته کښېنه دا ضربه یضربو ووایه، که ته خدای د لوږې نه پاتې کړي نو بیا زما نه په دې دا ګیره پرېږه. او بیا وایي زوی حافظ دی، دا اوس چې په ځای کېنولی حافظ سعد صاحب، الله دې ورله ژوند ورکړي او همت دې خدای ورکړي، د هغه پلار هغه برکات دې پې خدای کړي. هغه ته وایي چې وایي حافظ شو او اولنۍ مصلی واوروله، په رمضان شریف کې اولنۍ ختم وکړو نو خلکو ورله 10,000 روپۍ ورکړې او جامې او جوړې او عطر او بوتلونه. او پنجاب کې خو تاسو پته نه مونږ خلک خو دومره نه یو که نه، خو پنجابیان خو په دې معامله کې ډېر تکړه دي، هغوی د علماو او د حافظانو قدر ډېر کوي. او دا جامې جوړې د شمار نه وي دومره ډیرې ولګېدل د جامو،
او دغسې د پیدارونو ډېرې ورته ولګېدل. وایي ما ورته وایي چې بچو لږ غوندې اوس زما خبره وره چې تا تر دې وخته پورې اے بي سي ویلې وې، هر څه چې دې ویلې وې، که دې میټرک کړی وې، که دې هر څه چې کړی وې، نو چا به دله 10,000 روپۍ داسې او چې چا هغه اے بي سي ویلي دي هغه عاجزان په ذلت او په رسوایۍ باندې هغه خپله ډیګري ګرځوي او وایي چې نوکري راکوئ، نوکري راکوئ، نوکري راکوئ، او په ذلت او رسوایۍ باندې نوکري غواړي، نوکری چتوي. او که میلاو هم شي نو خو یو سړی د تنخوا خو 10,000 روپۍ تا چې ته په سترګو لیدلې وي هغه ته بابا جي بس ما ستا خبره به نه لیده که نه، بس د هغې څومره لوی عزت وله خدای پاک ورکړو. نورونو دا یو تصور دړه نه وباسئ چې ډوډۍ په اے بي سي کې ده، په اے بي سي کې نه ده، د رسول الله په دین کې ده. ډوډۍ د اے بي سي سره انګریزانو تړلې ده، دا زمونږ سره یو چال کړی. زمونږ په خپل ملک کې، زمونږ په خپل د مسلمانانو په ملک کې د اسلام سره خلک وي ډوډۍ نه تړلی. څه به خوري وي زما بچی که مولا شه څه به خوري وایي یاره ما ته وګورئ که نه زه څه خورم، د علماو ته وګورئ که نه ستاسو ټول نه سپین باز ناست دي، دا دي جامع هم ستاسو نه ښه ده، عزت هم ستاسو نه ډېر دی چې چا اے بي سي کړي، ډاکټران شوي هم دي، انجینران شوي هم دي، لیکن هغه په خدای باور وکړه چې زما طالب ته الله څومره عزت ورکړی د هغه انجینیر دومره عزت نشته، چې زما طالب ته الله څومره عزت ورکړی د هغه ډاکټر دومره عزت نشته. بھائی دا دین سره وابسته خبرې وي، ځکه عزت په دین کې دی، ډوډۍ په دین کې ده، عظمت په دین کې دی، شهرت په دین کې دی. د دین خادمان شئ، اصل خپل مرکز وپېژنئ. الله جل مجده دې مونږ له توفیق راکړي چې د دین خادمان وګرځو، او الله جل مجده دې دا مولانا صاحب، مولانا شریف ګل صاحب ټول ژوند د دین په دې خدمت کې تیر کړی، په وړوکوالي کې دین زده کو طالب او بیا چې مولا شو بیا د دین تدریس او خدمت کړی، او دین قوم ته هم ښودلی، عوامو ته هم ښودلی، او طالبانو ته هم ښودلی. په هر محل کې به لګیاو، کوشش به کو. رب کریم دې چې صدقات جاریه پرېږي دا دې الله قبول کړي، او خدای پاک دې ثواب د هغې قبر ته ورسوي، او الله دې ورته قبر رڼا کړي، او دا صدقات جاریه دي چې څو پورې پاتې وي د دې ثوابونه دې الله دغه قبر ته رسوي. او چې چا ورسره مدد کړی په دې معاملو کې د هغې دې الله تعالی په عمر کې، په رزق کې، په اولاد کې برکات واچوي. او خدای پاک جل مجدود څوک د دین خدمت کوي، د دین خادمان دي، د هغې دې الله عمر لوی کړي،